عثمان لا د یو دیرشم د ارمان لوني شهید دپاره جوړه شوې د پېښور جلسې دپاره ولس ته څه بلنه ورکول غواړئ؟ ګوره یو 13 مارچ چې ډېره دا ټول پی ټي ایم ځوانانو پښتونخوا ملي پارټۍ پکښې نور ګوندونه پکښې چې دا یو 13 مارچ د شهید ارمان لوڼي د شهادت په هکله باندې زموږ د محکوم پښتونخوا وطن تاریخي مرکز پېښور کې کومه جلسه اعلان سوې نه او د دې دپاره چې اوس موږ ګورو له جنوبي پښتونخوا او له کراچۍ پورې او ورسره خیبر پښتونخوا کې چې موږ نن راغلي یو دا ولس دا ځوانان دا سپین ږیري چې کوم همت کوي کوم د دې جلسې د کامیابۍ دپاره دا ډېر تاریخي لمحات دي چې دا یو ولس را پاڅېدلی دی او د خپلو شهیدانو ته د عقیدت او د هغوی سره د مینې د هغوی د قربانۍ معنا د دې جلسې په شکل کې چې بیا د پی ټي ایم مشران اظهار کوي حالت چې دی دا ډېر اهم لمحات دي نو له ټولو پښتنو زه او بلکې له ټول پښتونخوا وطن له خلکو زه هر څوک دې دلی چې دي له هغوی زه دا هیله ساتو له هغوی زه دا خواست کوو چې دې جلسه کې تاریخي جلسه کې چې د ارمان لوڼي شهید د شهادت په هکله باندې دی دا کې ګډون وکړي څوک وینه تویوي د ځان د خپل خوږ ژوند ورکوي او موږ په کار دی چې د هغه د یادونې دپاره د هغه د قربانۍ دپاره یو 3-4 ګنټې جلسې ته خیور دا پر موږ باندې ګرد کام باندې حق لري زموږ شهیدان چې دي نو دغه خواست کوو د هغې هیله ساتو د ټول ولس زه او هر ورور هر خور هر مور هر پلار په کار دی چې هر زوی هر لور په کار دا دی چې د خپل قامي شهیدان هیر نه کړي او د نه هېرولو اظهار به په جلسه کې کوي نو په یو اجتماع کې به یې کوي او دا کې به یې کوي په زړونو په ذهنونو کې خو شته خو د هغوی اظهار چې دی د یادونې هغه دې جلسه کې په کار دی چې وشي. ډېره مهرباني.